السلام علیکم ګران کتونکو سبا له د پاکستان تحریک انصاف په پنډۍ کې اوسه پر هغوی په خپله کنفیوز دي چېرې جلسه ده درنه ده لانګ مارچ دی خو سبا به دا په پنډۍ کې کېږي موږ په دې باندې مخکې خبرې هم کړې وې چې یو په پنډۍ کې ولې او یو چې په 28 تاریخ به د آرمي چیف تعیناتي کېږي نو د هغې نه یو ورځ مخکې ولې که تاسو ته پته عمران خان د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د آرمي چیف د اپوینټمنټ چې کوم دی د متنازعه کړ بیانو دومره متنازعه کړ چې د دوه درې میاشتې چې کوم دی په ټول ملک کې میډیا او هر یو کس په دا خبره کوله چې څوک به راځي او څنګه به راځي او د کم کس باره کې چې عمران خان ډېر زیات کنسرن و ما په خیال و هغه کس راغی عمران خان خو یو دا وی چې زه به نواز شریف یا زرداري یا شهباز شریف نه پرېږدم چې دوی د آرمي چیف اپوینټمنټ وکړي ځکه چې دا غله دي او غل سړی چې اپوینټ کړي دی به ځان دپاره هغه کس راولي چې هغه د دوی د غلا پروټیکشن وکړي خو دغه شانتې یو ټایم دا خبره مو کړله کېره لکه الیکشن که په 10 نومبر پورې نه کېږي نو جنرال باجوا دې کنټینیو وساتي خو دوی به اپوینټمنټ نه کوي بیا مسلسل جلسو کې به دا وي چېرې دوی به داسې کس راولي چې د دوی د مرضی کسي د دوی کیسونه ختم کړي وغیره وغیره په میرټ باندې نه یو زه په میرټ باندې غواړم خو خدا کر کے هغه ټمپریچر چې کوم هغه سډنلی پرون اچانک ډاون شو حکومت او هم شهباز شریف چې کوم دی د آرمي چیف اپوینټمنټ وکړو د چیرمن جوائنټ چیف اف سټاف کمیټې چیرمن هغه اپوینټمنټ وکړو او آلموسټ ما په خیال د هغه کس اپوینټمنټ وکړو چې کوم شروع کې خلکو وایي چې میا صاحب دا غواړي ځکه چې میا نواز شریف صاحب وایي چې بس دا نورې کیسې پرېږدی خو چې سینیر موسټ کم کس دی هغه تاسو اپوینټ کړو ما په خیال باندې د پی ټی آی یا د عمران خان چې کوم دی هم دیس کس سره چې کوم دی څه نه څه تو مې ښکارېدل او خلکو وایي چې یاره د ده نه علاوه دوی ته هر څوک منظور دي خو دا ده ښه وشو چې یاره پی ټی آی دغه اپوینټمنټ ویلکم که بیا عمران خان پکې په منځ کې دا هم ویلي چې صدر کله سمري ساین کړي نو ما ته به وایي او زه به ګورم زه به ورته وایم چې ساین یې کړه یا ساین یې مه کړه اوس خبره دا ده هغه هر څه وشو سبا نابله وله به چې کوم دی آرمي چیف باقاعده د خپلې چوکۍ دغه هم واخلي چارج به واخلي او خو سبا نه چې اوس دا کومه جلسه ده د پی ټی آی زه نه پوهېږم چې د دې کې به اوس پاتې عمران خان سره څه دي عمران خان که د اسټابلیشمنټ نه د الیکشن تاریخ غواړي نو خو نن رانه ثناالله ووایي چې د اسټابلیشمنټ په دې کې هېڅ کار نشته بل طرف ته پی ټی آی مخکې خو به وایي چې یاره نیوټرل نه دي پکار دي چې ما زه سپورټ کړی وی خو پرون د دوی خبر راغی چې زمونږ توقع ده چې نوې چې کوم لیډرشپ دی د ملیټري دا به اپولیټیکل یعنی دا به غیر سیاسي نو ما په خیال ډېر ښه څیزونه روان دي الله دې وکړي چې سبانې د دوی جلسه په خیر سره وشي ځکه کوم انټلیجنس رپورټس تاسو د انټیریر منسټر واورېدل هغې کې څه خبرې داسې دي چې یاره خان صاحب ته تھریټس شته زمونږ دوا ده انشاءالله دا دا ګول بم په اسانۍ سره پاس شي او ملک کې دا وست دی اپوینټمنټ د پس موږ ګورو نو لږ هغه سیاسي ټمپریچر کې کمی راغلی د دې جلسې نه پس زما خیال دا دی چې نور به دا سیاسي ټمپریچر ښکته شي سیاسي لیډرشپ پکې دی شي ډایلاګ طرف ته لاړ شي